أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زمونږ موضوع ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د 3 کاله د خفیه دعوت نه پس عام او عوامو ته او کلی عام د دعوت ابتدا. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې دعوت نه مونږ څه زده کوو، دې باندې به مونږ په دې درس کې خبره کوو. او دا درس خصوصا د هغې چا دپاره ډېر اهم دی کوم خلک چې یو تحریک شروع کوي یا وعظ نصیحت شروع کوي یا یو مقصد دپاره فاسي، نو دی به لومبني چاته خپل پیغام وړاندې کوي او بیا چې فرض کړه دې خاندان ته ځي نو خاندان ته به دې په کومه طریقې سره خپل دعوت پیش کوي او د خاندان سره به د ده رویه صحیح او یا د خاندان د طرفه دته کوم قسمه رویه مخې ته راتلی شي، په دې باندې به په دې کې خبرې کوو. سیرت نگار لیکي چې کله د پیغمبر علیه السلام د 3 کاله د خفیه دعوت تبلیغ نفس الله تعالی د آیاتونه نازل کړل چې وانذر عشیرتک الاقربین واحفظ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. نو د الله رسول خپل خاندان بنو هاشم را جمع کو او دغه بنو هاشم ته روټه وکړه. بنو هاشم چې کله دغه افراد راغلل د خاندان ده چې تقریبا 45 کسانو په دې کې او دغه بنو هاشم کله روټه وخوړه نو د الله تعالی رسول دوی ته خپل پیغام وړاندې کو چې دغه سماته الله تعالی نبوت را کړی دی او زه د الله دین تاسو ته پیش کوم، تاسو په ما باندې ایمان راوړئ. بېشکه تاسو ته مشکلات راځي، کوم مشکلات چې موسی علیه السلام ته د فرعون د طرفه راغلي وو، کوم چې نوح علیه السلام ته راغلي وو، کوم چې لوط علیه السلام ته راغلي وو، ابراهیم علیه السلام ته راغلي وو، عاد ثمود ته راغلي وو. نو دغسې مشکلات او تکالیف به راځي، خو چې څرنګې الله تعالی حق پرستو ته فتح ورکړې وه نو دغسې به الله موږ ته فتح راکوي او د دې په نتیجه کې به الله تعالی دا ټول عرب تاسو مطیع کوي او دا نوره دنیا به الله تعالی ستاسو پر منبرداره کوي. کله چې د خاندان دا پیغام واورېدو نو خاموش شو. صرف په دې کې د پیغمبر علیه السلام تره ابولهب دا وویله چې دا کم پیغام تا پیش کو نو د دې په نتیجه کې به موږ سره د ټولو مکې او بیا د ټولو عربو دشمني راشي او دا ټول عرب به بیا ستا په دې خاندان بنو هاشم باندې حمله ورشي او دوی ته به نقصان ورسي. زه دا وینم چې ستا دا پیغام دا د دې ټول بنو هاشم دپاره د نقصان سبب دی، لہذا ته د خپل پیغام نه واوړه. د ابولهب د دې خبرو سره پیغمبر علیه السلام هم خاموش شو، محفل خاموش شو او بیا دوی خواره شو. څه وخت پس پیغمبر علیه السلام بیا د خپل خاندان راجمع کو او دوی له دعوت وکړو. د دعوت روټۍ نه پس بیا دوی ته د خپل پیغام وړاندې کو. د پیغام د اورېدو نه پس د پیغمبر علیه السلام تره ابو طالب ورته وویل چې دا تا کوم پیغام وړاندې کو نو موږ د دې سره اتفاق کوو، دا ښه ګڼو او ته بېشکه د خپل پیغام باندې قایم او دایم اوسه، په دې خپل تحریک قایم او دایم اوسه. زه چې څو پورې ژوندی یم ستا به برپور تعاون او ستا سره برپور مرسته او ملګرتیا کوم. البته زما زړه دا ساتې د عبدالمطلب د دین پرېښودو دپاره تیار نه دی. بیا چې د پیغمبر علیه السلام دغه تره ابولهب دا خبرې واورېدې نو د بیا دا وویل چې د ده ملګرتیا مه کوئ بلکې دې رامنې کوي او که چېرې ده د خپل پیغام خورول شروع کړل نو د عرب به زموږ مخالف شي او موږ ته به نقصان راورسوي، لہذا دې منې کوي. او د دغه سره بیا محفل خاموش شو او بیا دا ټول خواره شو. اوس د الله د رسول د دې کلی عام دعوت و تبلیغ ابتدا یا د پیغمبر علیه السلام خپل خاندان ته تلل او دغوی ته راجمع کول او هغوی له دعوت ورکولو ته چې مونږه کومه رهنمایي مونږ ته میلاویږي نو په هغې کې یو څو خبرې دا دي. نمبر 1 خبره چې مونږه د پیغمبر علیه السلام د ژوند ته ګورو نو 3 کاله پیغمبر علیه السلام انفرادي دعوت و تبلیغ وکړو
او هغه کسانو ته دعوت تبلیغ په خپلو کې یا په پردو کې یا په ملګرو کې پیش کو د چا په تندي کې چې د الله رسول خیر لیدلو او د دغه په نتیجه کې د دغه 3 کاله تبلیغ په نتیجه کې تقریبا 40 کسا دا مسلمانان شو او د دې نه پس چې بیا کله د الله رسول عوامو ته ټول خلکو ته کله عام دعوت تبلیغ شروع کو د ټولو نه مخکې د الله په حکم خپل خاندان را یوځای کو نو د دې نه موږ ته دا خبره واضحه کیږي چې کله یو سړی د یو مقصد د لپاره پاسي د یو تحریک د لپاره پاسي د یو نظام د لپاره پاسي نو دله ډایرک خپل خاندان ته تلل نه دی پکار ځکه کله چې سړی بې اثري وي یا نوی پیغام شروع کی یو تحریک شروع کی نو کله ناکله ورپسې د خپل خاندان هم خاندي او دله هغه جواب سنجیده نه ورکي کوم چې پکار وي او نه د په خبره باندې غور کوي او نه د خبره له توجه ورکي نو د الله د رسول د دې ژوند نه موږ دا خبره زده کړه چې کله موږ یو پیغام شروع کوو یو تحریک شروع کوو یو دعوت کار شروع کوو یا یو نظام د لپاره پاسو نو موږ به لاول خپل خاندان ته دا خایو چې موږ په د خپل پیغام کې سنجیده یو په د خپل کار او په خپل تحریک کې سنجیده یو نو چې کله دوی ستا مهنت لکه پیغمبر علی السلام د 3 کالو مهنت به ولیدو چې دا خو سنجیده دی خپل پیغام کې او بیا دوی تاسو سره ملګری ویني نو دا خاندان به هم ستا د پیغام سنجیده لی او طالب سنجیده جواب درکې او ستا په خبره باندې به سنجیده فکر کوي دویم چې موږ کله ګورو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله تبلیغ شروع کوي نو د عام او عوامو نه مخکې خپل خاندان راټولوي او په دې خاندان کې الله تعالی شرط دا کېښودو چې وانذر عشیرتک الاقربین چې نږدې رشتہ دار د راجمع کا یعنی ټول خاندان یا قبیله د راجمع کول حکم نو بلکې نږدې رشتہ دار هغه رشتہ دار چې کله ته یو کار کې او ستا د کار د کولو نفس خلق هغوی ته ستا اطلاع ورکوي یا هغوی به ستا باره کې د هغوی سره خبرې اترې کوي دغه د انسان نږدې رشتہ دار وي نو دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د دغه ژوند نه موږ دا زده کوو چې کله موږ مشوره کوو نو خپل نږدې رشتہ دار ور یوځای کوو ټول اقام قبیله شرط نه دی بلکې هغه رشتہ دار چې هغه په تکلیف یا په خوشحالۍ کې تاسو سره ولاړ او ستانه تختینه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاول د خپل دغه نږدې رشتہ دار راجمع کړل بیا دغه رشتہ دار چې راجمع کول نو لومبنې ابتدای د سخاوت نه وکړه دوی د پاره روټه وکړه نو لومبنې خبره موږ دغه نزد کوو چې د یو مبلغ د پاره به دا شرط وي د یاد یو تحریک چلونکي د پاره چې دغه به د سخاوت ماده وي هغه کس چې هغه مخز د خلکو زکات ته ناستی د خلکو خیرات ته ناستی نو دغه خیرات خور یا زکات خورو دغه نه د حق خبره کولی شي نه د مقصد د لپاره پاسېدی شي او نه د دین کار کولی شي چې په هر جامه کې نو پیغمبر علیه السلام ابتدا د سخاوت نه وکړه نو دوی مونږ دا زده کوو چې د تحریک لپاره مونږ څوک راجمع کوو نو هغه ته خپل پیغام په ناره خېټه نه وایو بلکې د ناره خېټه باندې انسان فکر نه لري لاول به هغه باندې خوراک کې چې کم از کم په خېټه موړ شي نو سپس هغې نه به هغه ستا خبرې ته غوږ کېږي بیا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل خاندان ته خبره وړاندې کوي نو د خپل خاندان په تیاره کې نه ساتي بلکې دوی ته دا وایي د صورت کې چې کم ذکر شوي دي سوره شعراء کې دوی ته پوره په تفصیل سره بیان کوي چې زمونږ نه مخکې هم موسی علیه السلام راغلی او فرعون ته دعوت ورکړی نوح علیه السلام دعوت ورکړی سمود عاد دې ته پیغمبران راغلي صالح علیه السلام یا حضرت ابراهیم علیه السلام قوم ته دعوت ورکړو لوط علیه السلام ورکړو دا ټول واقعیت په دغه کې ذکر دي نو دغه خلکو ته قوم ډیر لوی تکالیف رسولي نو زه چې تاسو ته کوم پیغام رسوم نو بهشکه د دې په نتیجه کې به تاسو ته نقصان او تکلیف رسی دویمه دا خو اخرکار الله تعالی بیا دغه انبیاء ته او د حق پرست فتح ورکړي و نو که چېرې تاسو زما دا خبره ومنئ نو الله تعالی به اخرنۍ تاسو له فتح درکړي او د دې په نتیجه کې به الله تعالی دا ټول عرب ستاسو مطیع او فرمانبردار کی او دا نور خلق به الله تعالی ستاسو تابعدار جوړ کی نو لومبنې د یو تحریک چلونکي یا د یو مبلغ یا د یو نظام د لپاره پاسیدونکي د لپاره دا ضروری خبره ده چې دې چې خپل خبره پیش کوي نو دې به پوره خپل مقصد بیانې خپل طریقه کار به بیانې دا غي مثبت سر ارخونه به مرتخي او پاغي کې چې کوم تکالیف راځي اب مرتخي چې دا خلک دا چاته چې ته خبره پیش کوي او ستا خبره اوري یا ستا ملګرتیا کوي یا مخالفت کوي چې هغه د ټولو خبرو نه خبر وي کورچری تا اوریدونکو په تیاره کې وساتل او هغه ستاره تحریک یا ستا د ملګری ستا د مقصد ملګرتیا شروع کړه
او هغوی ته سبا مشکلات نقصانات راغله نو دوی به ستا نه تښتي. نو لهذا د پیغمبر علیه السلام د دې ژوند نه موږ دا زده کوو د دغه لومبنې نه چې پیغمبر علیه السلام لا اول خپل خاندان ته ټول حالات کلیر کړل چې په مستقبل کې به زمونږ دا طریقه کاري یا به موږ ته دا مشکلات راځي یا زمونږ د تحریک په دا نتیجه راځي. بیا چې موږ ګورو د پیغمبر علیه السلام دغه ژوند ته لومبنې هغه تره چې کوم په پیغمبر علیه السلام ډېر خوشحاله او په پیدایش خپله وینځې ازاده کړې وه او بیا هغه چې هغه خپلو زامنو له د پیغمبر علیه السلام لوریانې کړې وې نو دغه تره داسې نه چې په پیغمبر نه خفه کېدو بلکې سره انتهایي مینه وه. خو دغه تره ورته دا وویله چې یاره دا ته کوم تبلیغ دا کوم مقصد د شروع کو نه دی په وجه به زموږ دا خلک مخالف شي او موږ ته به نقصان راورسي. نو یو کس چې خپل خاندان ته خپل مقصد وړاندې کوي یا خپل تحریک نه وړاندې کوي نو دله الریډي خپل ځان ذهني طور تیارېدل پکار دی چې په خاندان کې کم سړی زما سره ډېره مینه کوي ممکنه ده چې دی زما مخالفت وکړي. او موږ په تاریخ کې ګورو چې بیا دغه عبدالمطلب دغه ابولهب د پیغمبر علیه السلام مخالفت کو. دویم چې موږ وګورو د پیغمبر علیه السلام چې کله په دوباره بیا د خپل خاندان راجمع کو نو د پیغمبر علیه السلام بل تره ابو طالب فاسی او پیغمبر علیه السلام ته وایي چې زه به ستا برپور ستا ملګرتیا کوم تا سره به تعاون کوم ستا به مرسته کوم او د آخر مرګه پورې چې څو پورې ژوندی یم ستا سره به ولاړ یم. نو دویم موږ دا ګورو چې د خاندان نه ستا دپاره تعاون هم میلاویدی شي یعنی یو انسان به په ذهن کې دا دواړه خبرې ساتي چې د خاندان د طرفه زما مخالفت هم کیدی شي او د دې خاندان د طرفه زما ملګرتیا هم کیدی شي. بله خبره موږ د دې نه دا زده کوو چې دا کم خلک په میدان کې ودرېدله یو کس مخالفت وکړو نو ته به دا په ذهن کې ساتي چې کم سړی د ابتدا نه ستا مخالفت وکړي نو ته به بیا د ده نه دا توقع نه ساتي چې په مستقبل کې به دې زما ملګرتیا وکړي. دویم چې موږ ګورو په ابتدا کې ابو طالب چې کم ملګرتیا وکړه نو چې کم سړی ستاره تحریک په لومړتیا کې ملګرتیا وکړي د خاندان نن ته په دې خبره یقین ساته چې دی به ټول عمر زمان سره ولاړ وي. باقي چې موږ د پیغمبر علیه السلام د خاندان ته ګورو نو دا باقي خاموش پاتې شول. نو کوم سړی چې ستا د تحریک یا ستا د مقصد یا ستا د مطلب او د منشا نه خبر شي او دی خاموش پاتې شي نو د هغه باره کې ته دا ګمان ساته چې زما دا خبره د زړه ته پرېوته او دی به په دې څه سوچ کوي انشاءالله د سوچ نه پس به بیا دی زما ملګرتیا کیږي. دا درې واړه خبرې چې زمونږ په ذهن کې وي. همدغسې د پیغمبر علیه السلام سره وشو چې ابولهب ټول عمر مخالفت کو او ابو طالب ټول عمر ملګرتیا کوله او کوم خاندان چې خاموش پاتې شوی نو هغه بیا د پیغمبر علیه السلام سره ورو وخت سره تېرېدو سره دغه خلک هم د پیغمبر علیه السلام سره ملګري شو. د دې نه چې بیا موږ ګورو دا ټوله واقع چې زموږ مخې ته کوم راغله د پیغمبر علیه السلام د دعوت تبلیغ نه او د دغه خاندان ته فرچار کولو نه پس مونږ دا خبرې زده کوو د دې نه خلاصه د دې ده چې کله انسان دعوت تبلیغ شروع کی یا انسان د یو تحریک یا د یو مقصد دپاره پاسي نو دی به ډایرک خپل خاندان ته نه ځي ځکه چې انسان کله ډایرک خپل خاندان ته لاړ شي نو نمبري خبره ده چې خاندان د خبره سنجیده او سیریس نالي او نه دله هغه توجه او هغه جواب ورکوي او کله چې دی بیا سری ویني نه هغه د ملګرتیا کوي. د الله رسول 3 کاله نور خلکو ته خبر وکړه انفرادي تور چې کله خپل یو مضبوط جماعت جوړ کو او خلکو ته پته ولګېده چې دې سنجیده دي او بیا د الله رسول د خپل خاندان ته خبره پیش کړه نو د خاندان هم دا خبره سنجیده واغسته. دویمه دا چې نور خلکو ته د خپل پیغام د پیش کولو نه مخکې انسان له پکار دی چې د خپل خاندان په اعتماد کې والي او دته د هغوی د نفسیاتو پته ولګي چې آیا دی زمونږ سره ودرېږي یا نه ودرېږي چې دته خپل خاندان واضح وي او کلیر وي. بله دا چې انسان کله دعوت شروع کوي یا یو تحریک شروع کوي نو په ده کې صفت داري چې دی به سخاوت کوي خپل مال به په نورو لګوي داسې نه چې کم کسان د ده ملګر کېږي د هغه مال ته خولې وازې کړي یا جولې کولاو کړي بلکې هغوی لاس ته به نه ګوري. او بله دا چې کله ته یو تحریک شروع کوي نو چې ستا دا مقصد ستا مستقبل ستا ټول تحریک ستا خاندان یا ستا اوریدونکو ته واضح وي او په دې کې څه خبرې پټې نه وي. او بله دا چې کله ته خپلو خپلوانو ته یا رشته دارو ته پیغام وړاندې کې نو دا به ته په ذهن کې واضح دا خبره ساتي داسې به نه کوي چې دا ټول به زما ملګرتیا کوي بلکې دا خبره په ذهن کې ساتي چې په دې کې به څوک زما ملګرتیا کوي او څوک به ملګرتیا نه کوي او څوک به په دې خاموش پاتې کیږي. نو دا ټولې خبرې چې ته کله په ذهن کې ساتي نو ته به د خپل خاندان نه
نه مایوسه کیږي او نه چې خپل تحریک په مخ کې بوزي په هغې کې به تو حوصله بایلي. د الله تعالی نه زموږ دا دعا ده چې په دې خبرو موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.